ए करबला की खाक तू इस एहसान को न भूल, लेटी है तुझ पे लाश जिगर गोश रसूल। खतीब करबला राकिब दोश रसूल जिगर गोशा सैयद ज़हरा बतूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु दावी मनाकिब मुं बयानों। او وجه دا ده د کربلا تاریخي پس منظر، کربلا د حق او د باطل یو معرکه وه. کربلا ولې وشوه؟ خبره د یو لاس ایښودو وه چې امام حسین رضی الله عنه د یزید بیعت کړی وي. سب هم نو امام حسین رضی الله عنه ته بار سمیلو شو، خو ولې امام حسین رضی الله عنه د یزید بیعت ونه کو؟ موږ او تاسو له څه درس راکو د کربلا کې چې خاندان نبوت صلی الله علیه وسلم شهیدان شو او دوی بیا چې کم باقی پاتې شو د کربلا نه د دمشق پورې پیدل لاړل، تکلیفونه برداشت کړل. وجه څه وه؟ نو انشاءالله هغه به مونږ رو رو بیانو. خو کربلا واقعي کې دوه کردار دي، یو کردار د حق دی، بل کردار د باطل دی. د حق کردار چې دی، د حق علمبردار چې دی، د حق رهنما او لیډر چې دی، هغه امام علی مقام امام حسین رضی الله عنه دی. او د باطل چې کم کردار دی او د هغې علمبردار دی نو هغه یزید دی. نو د دې دواړو موازنه خو نه کیږي، خو مونږ مناقب چې امام حسین رضی الله عنه څوک و، یزید څوک و، نو انشاءالله په هغې باندې لږه روشنایي اچو. امام حسین رضی الله عنه مونږ او تاسو ته پته ده چې دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لخت جگر فاطمه رضی الله عنها بچی و او د علی شیر خدا رضی الله عنه فرزند و. امام حسین رضی الله عنه هغه هستی وه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده باره کې فرمایي چې حسین منی و انا من الحسین، حسین زمانه دی او زه د حسین نیم. همدغه رنګ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت کوي چې ما ته محبوب کریم رسالت مآب صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای حذیفه د اسمان نه نن یو فرشته راغلی وه چې د دې نه وړاندې دا فرشته نه وه راغلې، د الله نه اجازت طلب که زما د سلام دپاره، او بیا ما ته وویل چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، چې امام حسین او امام حسن رضی الله عنهما دا د جنت د نوجوانانو سرداران. حسین چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا حسن او حسین سره محبت وکړو د ما سره محبت وکړو، چا چې ما سره محبت وکړو د الله سره محبت وکړو، او چا چې د الله سره محبت وکړو الله به دغه کس چې دی دا جنت ته داخل کی. او محبوب کریم صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي چې چا دې دوانو سره بغض وساتو، د ما سره بغض وساتو، چا چې ما سره بغض وساتو د الہ العالمین سره بغض وساتو، او چا چې الہ العالمین سره بغض وساتو الله به دې جهنم ته داخل کی. حسین چې هغه د حق دپاره راوتلو، هغه حسین چې هغه د صبر او د امن ګهواره وه، هغه حسین چې هغه د مدینې منورې دغه پاکه ځمکه چې د یزیدیانو سازش ده چې حسین رضی الله عنه به شهید کو، دغه پاکه ځمکې د وینې نه بچ کوله د کربلا میدان ته لاړو. هغه حسین چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خپلو اوږو مبارکو باندې هغه کینولو، هغه له به یې سورلي ورکوله. هغه حسین چې الہ العالمین د هغوی په خدمت باندې فرشته مقرر کړې وه. هغه حسین چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حسن او حسین دا د جنت سرداران دي او دا دواړه په دنیا کې زما دو ګلونه دي. هغه حسین چې هغه د حق دپاره خپل خاندان او خپل ځان قرباني کو، خو د حق جنډۍ ښکته نه کړه. هغه حسین چې د هغه محبت امام شافعي صاحب رحمت الله علیه فرمایي، هغه وایي ای اهل بیتو، الہ العالمین ستاسو محبت په قرآن کې فرض کړی دی. حضرت امام حسین رضی الله عنه هغه حسین چې هغه کنیت ابا عبدالله، القابات څومره الرشید، الوافي، الطیب،
السید الزکی المبارک التابع لمرضات الله الدلیل علی ذات الله والثبت. او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولا دو لقبونه ورکلو، سید شباب اهل الجنه، سبت صغر. دا دو لقبونه جانان مبارک حضرت امام حسین رضی الله عنه ورکړو. صحاوت څومره، بهادری څومره، شجاعت څومره، په دین باندې ماین څومره د خلکو خیرخواو. یو مختصر واقعه، امام حسین رضی الله عنه دربار ته یو کس راغی عرض کوي ای امام حسین رضی الله عنه په ما باندې دیت لازم شوی دی، خو د هغې رقم راسه نشته چې ادا کم. ما وی صاحب کرامت کس له ورځم، خو ستاسو نه لوی کس بل په دنیا په ځمکه باندې نشته دی. امام حسین رضی الله عنه ورته وایي زه تا نه 3 سوالونه کوم، د هغې جواب راکا. نو زه کو د 3 واړو سوالونو جواب دې راته ټیک که زه به ستا ټول رقم ادا کم. امام حسین رضی الله عنه ته تپوس کوي چې بهترین عمل کم یو دی؟ سائل جواب ورکوي په الله باندې ایمان ساتل. بیا امام حسین رضی الله عنه تپوس کوي د هلاکت او د عذاب نه بچ کېدلو ذریعه څه ده؟ امام حسین جواب ورکوي په خدای باندې یقین او توکل او باور ساتل. بیا امام حسین رضی الله عنه سوال کوي د سړي زینت څه څیز دی؟ هغه سائل جواب ورکوي چې علم، د حلم، د برداشت او د بردبارۍ سره. امام حسین رضی الله عنه ورته فرمایي کو چېرې علم نه وي او حلم نه وي بیا؟ نو هغه سائل ولا جواب ورکوي چې بیا مال د سخاوت سره. او کو امام حسین رضی الله عنه ورته فرمایي کو دغه هم نه وي، نو بیا سائل جواب ورکوي چې فقر د صبر سره. امام حسین رضی الله عنه ورته وایي کو چېرې دام نه وي، او سائل ورته وایي بیا دې په ده باندې د اسمان نه بجلي راپرېږدي او دی دې هلاک شي. امام حسین رضی الله عنه په دې باندې مسکی شو، ویې خندل. او سائل له 1000 دینارو تیلې ورکړه او یو ګوتمې ورکړه او ورته وویل چې په دې باندې خپل دیت خلاص کا او دا ګوتمه ځان له خرڅه که، په دې باندې خپل خرچ روان کا. دی د سخاوت علم بردارو، د امن عمل بردارو، د شجاعت پیکرو، د صبر گهواره وه، د خاندان نبوت چشم و چراغو، د حضرت علی رضی الله عنه فرزندو، د حضرت فاطمه رضی الله عنه لحد جگرو،